سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی او دا د قریشو سردار او ډېر زیات هوښیار و. خبرې به هم ډېرې بلیغ او فصیح صفا خبرې به یې کولې، ښکلې خبرې به یې کولې، د عقل خبرې به یې کولې. د دې وجې نه په خطیب قریش سره دی مشهور و، د قریشو خطیب. ډېر هوښیار انسان په جاهلیت کې مسلمان نه و. د فتح د صلح حدیبیې په موقع باندې چې کله دی د کفارو د طرف نه راغی د نبي علیه السلام خواله، د نبي علیه السلام سره لیکل کول د صلح حدیبیې په موقع باندې. نو چې کله نبی علیه السلام دی ولید کنه، نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی ستاسو معامله اوس اسانه شوه، ستاسو معامله اوس څه شوله؟ اسانه شوه. ځکه سهیل ابن عمر راغی، دا هوښیار سړی دی، دی په خبره باندې پوهېږي، دا نور کافر خو په خبره هم نه پوهېږي. نو دی چې راغی دا ډېر هوښیار دی، ستاسو معامله اسانه شوه. نو د فتح مکې په ورځ باندې د خپل زوی عبدالله د نبي علیه الصلاة والسلام خواله راولېږو، وی د دغې پیغمبر نه ماله ته پناه واخله. دا زوی مسلمان شوی عبدالله، وی ته د دغې پیغمبر نه ماله پناه وغواړه چې ما ته څه نه وایي. عبدالله چې راغی نو نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبر زما پلار سهیل ابن عمر پناه غواړي. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی ما دله پناه ورکړې ده، نو ورته پناه ورکړې ده، ده ته ما پناه ورکړه. او بیا صحابه کرامو ته یې وفرمایل هلکه ګورئ سهیل ابن عمر ته به تاسو په ناکاره نظر سره نه ګورئ، ده ته به بد نه ګورئ، ځکه هغه ډېر هوښیار سړی دی، هغه ډېر عقلمند سړی دی، هغه ډېر زر خبره نوټ کوي، هغه ته به بد نه ګورئ. او د ده د عقل به انشاءالله دی یو ځل د اسلام لراولي، یو ځل به د اسلام لراولي. خیر دی که اوس مسلمان شوی نه دی، دی په دغه موقع باندې مسلمان نشو، دی بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو، غزوه حنین کې بیا مسلمان شو، په دغه موقع دی مسلمان نشو، خو نبی علیه الصلاة والسلام نه پناه وغوښتله. بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو. یو ځل د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت هغه امیر المؤمنین و، نو خلک ورسره میلاوېدو، په یو ورځ باندې ګڼه ډېره خلک ورته په دروازه کې ولاړو. نو د مکې لوی سرداران هم ولاړو، دا سهیل ابن عمر په خپل هم ولاړو، او دغه رنګې صهیب رضی الله تعالی، بلال رضی الله تعالی، دا غریب صحابه کرام هم ولاړو، دوی هم ولاړو. نو عمر رضی الله تعالی د دننه نه خپل نوکر راولېږو، وی بلال او صهیب او دغه شانتې نور کم بدري صحابه کرام چې دي هغوی ته وایي چې دننه راځئ، دننه ملاقات لا راشئ. نو صهیب رضی الله تعالی او بلال رضی الله چې دننه ننوتل کنه، نو ابو سفیان رضی الله تعالی په ور کې ولاړو، دی مسلمان شوی خو په دروازه کې ولاړو، او دا سهیل ابن عمر هم ولاړو، نور قریش هم سرداران ولاړو. د ابو سفیان رضی الله تعالی یو خبر او کړه، وی دا خصوصا نن ډیر عجیبه غونته منظر نما، عجیبه غونته کاری نما. هغه صهیب او هغه بلال او کم چې غلامان دي هغه دننه کړی شو، او د مکې سرداران چې هغه په ور کې انتظار کوي ولاړ دي. دا خو عجیبه غونته کې خبره ده. نو دې سهیل ابن عمر ورته یو خبره وکړه، وی ای ابو سفیانه، ای د مکې سردارانو واورئ یو خبره، وی زه چې تاسو ته ګورم ستاسو په مخ باندې ډېره غصه ده، ما ته پته ده چې تاسو غصه ولاړ یئ چې دا عمر څه کوي، غریب صحابه مخکې کوي او سرداران پرېږدي، وی زه ستاسو په مخ باندې یو غصه ما ته ښکاري اینما. خو یو خبره واورئ، د دین اسلام دعوت په ما باندې هم پیښ شو، په تاسو هم پیښ شو، په دې غریبو صحابه کرام هم څه شو پیښ شو. د دین اسلام دعوت مونږ ټولو ته پیښ کړی شو. نو دې خلکو ورمنډه کړه دوی اسلام راوړو، ما او تاسو د دې پیغمبر جګړو ته مټې ووالې، مونږ هغه دعوت رد کو، مونږ جګړې شروع کړې، او دې غریبو صحابه کرامو څه وکړل؟ ډایرکټ هغه دعوت قبول کو. وی قسم په الله کم شرافت چې دغه صحابه کرامو ته نصیب شوی دی کنه، هغې نه مونږ محرومه پاتې شوي یو. مونږ اسلام په اول وخت کې رد کړی، دوی قبول کړی، دوی د نبی علیه السلام په مرګتیا کې جنګېدلي، مونږ د نبی علیه السلام خلاف جنګېدلي یو، مونږ د نبی علیه السلام خلاف جنګېدلي یو. نو داسې خبره ده چې تاسو په دې باندې خفه کېږئ ما، ها وی دغه شرافت مونږ نه دغه نه مونږ محرومه پاتې شو یو. یوه طریقه ده چې دغه شرافت او دغه فضیلت مونږ دوباره حاصل کو. وی څنګه به حاصلو؟ چې مونږ د الله په لار کې جهاد وکړو، بس د الله په لار کې جهاد وکړو، شهیدان شو. دا خبره وکړه او د دغه ځای نه روان شو، خپل تقریر چې ختم کو د دغه ځای نه روان شو. وی قسم په الله زه خو به د الله په لار کې جهاد کوم تر هغې پورې چې تر څو پورې شهید شوی نه. روان شو، سره د خپل اهل و عیال او جهاد له ووتو.
بیا د رومیانو خلاف په جنگ یرموک کې دی شهید شو. دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په جنگ یرموک کې شهید شو. او چې کله د اسلام راوړلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر وکړه وی دا الله پاک پیغمبر څومره مال چې می د کافرو په مرګتیا کې ستا خلاف لګولې اوس به دومره ستا په مرګتیا کې لګو، څومره مال چې می ستا خلاف لګولې دا غي دوچن به وستا په مرګتیا کې لګو ما، او څومره جنگونه می چې ستا خلاف کړی دا غي دوجن به وستا په مرګتیا کې کومه. نو دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ باندې بیا څه شو فتح مکه پر ورځ باندې د هم مسلمان شو.